بسم الله الرحمن الرحیم پښتو لیکچر دی موږ غواړو دا لیر 2 سویچ ته سکیورټي ورکړو چې دا لیر 2 سویچ ته سکیورټي ورکړو ته که یو سویچ اکسسول غواړې اوس په پیکټ سره کو ته مازی دا کلیک بټن پر ووه سلای موډ ته به راشې مګر دلته ته غواړې په ریل ټایم اکسس کې بیا به ته راځې کنسول کیبل ته کنسول کیبل په سویچ کې کنسول پورټ دی اور په پی سی کې کام پورټ دی یا RS232 پورټ ته ویل کېږي دا چې اکسس یې په عام خاص کمپیوټر کې په سافټویر اکسس کېږي کو وایي دا کنیکټ شو د دې اکسسېدو لپاره سافټویر راځي په ریل ټایم کې موږ یو سافټویر استعمالو پټي یا سکیور CRT یا ټرټم یا هایپر ټرمینل ان سو آن نور مې سافټویرونه دي دلته موږ په ټرمینل په تر باندې پی سي ته راسئ که لیپټاپ که پی سي ډیسکټاپ ټرمینل په تر باندې جسټ اوکې کېست دلته ته کنسول په ذریعه دا اکسس کړي زه غواړم چې دا کنسول سکیور کړم څه به وکړم کنسول سکیور کړم نو د هغه دپاره به موږ څه کوو انیبل ته راسئ ګلوبل کنفیګریشن موډ ته راسئ بلکې که له دې څه نه وینئ زه به دا سویچ ډایرکټلی خلاص کړم له دې څه ورته وګورئ څه به وکړم ګلوبل کنفیګریشن موډ ته بعد کې بیا ولیکه صحیح ده ګلوبل کنفیګریشن موډ ته دلته راځم لاین کنسول شیفټ کوېسچن مارک ووهه 0 صرف خالي یو دی مثلا کنسول 0 انټر کېس پاسورډ ورکړئ دلته زه ورکوم CCNA لوګین کېس کنه ویداوت لوګین هم کېږي لوګین میتھډ بیا زه در وښوم او زه دا غواړم اگزیټ یې کړم اگزیټ دا ټیم چې موږ کار کوو ټوټل دا ټیم موږ په ریم کې لګیا یو پوهېږئ موږ په ریم کې کار کوو په دلته ریم ته ورکېږي رننګ کنفیګریشن څه ورته وایي زه غواړم دا سیو کړم دا کوم خط چې دی کوم کار چې اوس ما وکړي دا زه سیو کول غواړم چیرې سیو کول غواړې په NV ریم کې لکه د هارډ ډسک NV ریم بلل کېږي زه هلته سیول غواړم کاپي سپیس رننګ کنفیګریشن د ریم چې څه کنفیګریشن دی دا سیو کا سټارټ اپ په NV ریم کې یس سیو اوس زه دا اگزیټ کوم دلته مې دا کلوز کړئ کنسول په ذریعه راځم دا اکسسول غواړم نو چې اوکې یې کړم انټر یې کړم دی ماته یوزر اکسس ویریفیکیشن که یوزر د اکسسول غواړي نو هغه دې خپل ویریفیکیشن وکړي پاسورډ که درته معلوم ده دی به اکسس کولی شي ریدر دین دی دا نشي اکسس کولی تاسې چې یې ورکړه پاسورډ CCNP دې ورکړه نه لګېږي بیا ورته پوښتنه کوي چې دې پاسورډ CCNA دی اوس راسئ دلته انیبل ته راسئ اکسسولی شي زه غواړم دا پاسورډ برته ختم کړم دا پاسورډ برته ختم کړم له دې څه معلومیږي ګلوبل کنفیګریشن موډ ته راسئ لاین کنسول کې به بعد کې ختم کړو یو به پرېږدو ډبل سکیورټي ورکول غواړې نو راسئ دلته انیبل ته پاسورډ ورکړه ته چاولو راځي تاسو کنسول پاسورډ وغوښتئ دویم انیبل پاسورډ نه وغوښتئ زه غواړم چې انیبل ته پاسورډ ورکړم پاسورډ چې کوم CCNP راغلی انیبل پاسورډ مو ورکړئ دا سیو کول غواړئ نه غواړئ لوګین دې سویدو لپاره مو دلته کاپي رننګ کنفیګریشن سټارټ اپ کنفیګریشن یو بل میتھډ هم شته رایټ WR رایټ په دې سیو کا کني WR means memory الله حافظ انټر کېس ته په WM چیک دی دا نه ایکسپټ نو رایټ پر رایټ سی ویږي یا پر رایټ میموري باندې سی ویږي زران دا مې اگزیټ کړئ اوس زه دا کنسول په تر اکسسول غواړم ټرمینل اوکې چې انټر کوم یوزر ویریفیکیشن غواړي پاسورډ چې شو
لاین کنسول سی سی ان و اوس کې زه انیبل کوم پاسورډ دلته مرسته غواړي سی سی ان پی د سکیورټي ولا پاسورډ ډبل سکیورټي سو کنه سو د دې تاوان چیشته اوس کې یو چا شو رډین کنفیګریشن وکړي چې کوم کنفیګریشن ټمپرینګ پروت دی هغه ښکارا یو د پاسورډ اوهو یو انیبل پاسورډ ښکارا شو وینسته کنه له دې ځای بیرته شو کوم څه مسله نه ده انیبل پاسورډ شو انټر کې لاندې راسي لاین کنسول پاسورډ هم شو سی سی نه دا خو تاوان وشو غواړم چې دا دواړه پاسورډ سکیور کوم تر دې بعد هم سکیورټي شته جی هغه لکه څنګه هغه داسې دی چې دا ستا پاسورډ انکریپټ سي انکریپشن وکړي لکه ته یو اس بي ته بیټ لاکر ولګوئ دغه مقصد څه دی دغه مقصد دا دی چې ته سره دا کوم پاسورډ ستیر ولګوئ یو خو پاسورډ انکریپټ شو هیز ویل دغه سره ستا ډیټا ټوټل انکریپټ شو مطلب کوډ کې واوښته څوک یې ریډول نه شي هیومن ریډیبل فارم کې نه دا ډیټا نو زه غواړم دا پاسورډ انکریپټ کوم هغه لکه څنګه راسل ته سروس پاسورډ انکریپشن سروس پاسورډ انکریپشن چې انټر کوم دا کوم پاسورډونه چې موږ کړی دي دا پاسورډ به واړی چې دا ټایپ 7 ته ټایپ 7 پاسورډ به جوړ کړي تیراسي چې به ګورو که زه شو رنینګ کنفیګریشن ته وګورم نو نشکاره کوي زه په سره کې دا ډور کوم پاسورډ واوښتي کنه واوښتي وسته غواړي چې زه دا بل پاسورډ وګورم لاین کنسول سیم دا په ټایپ 7 کې واوښتي او دا پاسورډ په تا ته څنګه معلومه شي که ستاسو د نیټ اویلیبلټي هي مې به हो सकता है دا پاسورډ ته کریک ډاون کې بریک ډاون کې ریسیټ کې معلومه کې یو شی په یاد ساتي انټرنیټ له مسره 100% نان سکیور دی مسره کمپیوټر هر څه دی نان سکیور دی لیکن دا خبره خدای دې د هر چا لپاره نه دی چا لپاره کم بیش داسې خلک ستا په دنیا باندې چې هغه دا شیان هیکولی شي کلیک کولی شي زموږ دپاره خو بهترین سکیورټي ده ولې موږ نه پوهېږو موږ له دې څه نه یو بلد یا نه یو څه بلد دا ټایپ 7 پاسورډ څنګه معلومیږي خلک یې داسې وکړي راشي براوزر ته براوزر کې دلته ولیکي ګوګل how to decrypt type 7 password څو میتھډ استه څو ویب سایټ استه څو لینک استه په څو کې به چیک دا پاسورډ به راواخو کاپی وکړو په یو لینک کې ما ځلته پیسټ کړه پاسورډ ټو ډیکریپټ سبمیټ کړه دا پاسورډ سی دی ډبل زیرو پاسورډ دا پاسورډ لوړ زما ده خاله جی دا پاسورډ دلته سلیکټ کړئ کاپی راسیدلې پیسټ کړئ سی سی ان پی په بل لینک هم کوئ لازمي یو لینک دوه نه دی پیسټ سی سی ان پی دې کې پیسټ کړئ سی سی ان پی پر دنیا خلکو ته معلوم خیر خو موږ ته اوس معلوم شو موږ ورسې زده کړئ ټیک ده دنیا ته مخکې معلومه ده ښه تر دې بهترین سکیورټي نشته چې خلک ریسیټ کولی شي معلوم وایي شي اوس غواړو چې دا کوم پاسورډونه مې لګولي دي دا پاسورډونه د لاسه ورکړو پاسورډونه ختم کړو ریسیټ یې کړو برته پر زاړه
شکل په زړه فارم کې برته راول نو به څنګه راولو راځي ګلوبل کنفیګریشن موډ ته په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې زه غواړم چې دلته نو enable password لاین کنسول 0 ته راسي په دې کې نو پاسورډ ولیکئ نو لوګین هم کې اینڈ کیس سیو کې چې سیو شو دا شي وسه چک کله کنسول کتل غواړي ټرمینل اوکې کې وی ګورست ایگزیټ پاسورډ ختم انیبل ختم شو شو رننګ کنفیګریشن شي نشته دا تر لمه سره دا پاسورډ سکیور شو صحیح په دې کې یو بل پاسورډ دغه ته ټایپ 5 پاسورډ ویل کېږي پاک سکیورټي څه زیاته یا دغه تور پورنه کې موږ خو به کې په خبر که امت په خبرې نمبر نسو ویلې enable secret CC network خالص سرویس پاسورډ انکریپشن شو رننګ کنفیګریشن ټایپ 5 ته وښته په دنیا به خلګي کوي بس صحیح د نن لپاره دغه درس که ژوند پروا کوي او مخته درسونه وي السلام علیکم